د بخاری شریف روایت دی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی سألت النبی علیہ السلام ای الذنب اعظم عند الله. ایمان د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې د الله رسوله د الله په نس باندې په غونډو کې غټه ګناه کوم یو ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان تجعل لله ندا وهو خلق. ټول کې عظیمه او لوی ګناه ده چې ته د الله سره شریک جوړ کړې سره د دې عقیده چې الله ز پیدا کړې ما دا تمام انسانیت تمام کائنات تمام دنیا الله پیدا کړې ده او چلول والا ذات الله دی. بیا د دې عقیده د توحید سره سره دا غلط او فاسد ګمان هم لري چې دا الله سره په ذات کې یا په صفاتو کې څوک شریک جوړي. د غوندو نه لوی جرم ده. ایمان کو ان ذلک لعظیم واقعا خو ډېر لوی جرم دی. قلت ثم ایون بیا مې امزو کو د الله رسول دې پسې غټه ګناه کوم یو ده. نبی علیہ السلام فرمایل وان تقتل ولدك تخاف ان يطعم معك. دویمه ګناه ده چې تخپل اولاد قتل کې بدی وجہ چې زبدل خوراک سکاک د کم زینه ورکو زبدل کپڑے جامه خرشه د کم زینه برداشت کو خپل اولاد بدی نیت قتل کول چې د خرشه زنه شم برداشت کولې کې دي چې د خرشو په وجہ د خوراک په وجہ په مستقبل کې زه غریب شمه د غربت شکار شمه. قلت ثم ايون بیا مې ارزو کو د الله رسول دې پسې د غوندو نه غټ جرم او ګناه کوم یو ده. نبی علیہ السلام فرمایل ان تزانی حلیلۃ جارک. درېم لوی ګناه ده چې ته د خپل گاونډي سره زنا وکې. خپل گاونډي زنانه سره زنا کول نمبر 1 یو خو زنا د جرم دی په نفسه. دویم و ابطال لحق الجيران د گاونډي پتا باندې یو حق دی چې ته به د هغه د پاره د سکون باعث جوړيږي فسادي بنه جوړيږي. او چې کله انسان دسه حرکتو کې د خپل گاونډي سره زنا وکي مطلب دا چې دا د هغه د لپاره د فساد سبب جوړ شي دا غوي حق تباہ برباد کو. نو دوه قسمه ګناهونه وشو. نو بده کې یو تاسو شوو نو نبی علیہ السلام فرمایي چې خپل اولاد قتل کول بدک بنیاد چې زب سبا د خوراک سات نشم برداشت کولې نور ش قتل کا. د دې حدیث لاندې علماء لیکلي دي خپل اولاد قتل کول یا حقیقتا دي چې خپل بچي قتل کې ویلي علاله کې بدی بنیاد چې زګه د خرشه نشم برداشت کولې. عمدک منظر قران کریم راغسته دي ولا تقتلوا اولادکم خشیه املاق. د خوراک کا د کموت په وجه باندې چې تاسو بچو ته نشه رسولې نو تاسو خپل بچي مقتل کوئ. نحنو نرزقهم واياكم تاسو لم رزق مونږ درکو تاسو بچو لم رزق مونږ ورکو. ان قتلهم كان خطئا كبيرا بچي قتل کول ډیر لوی خطا ده لوی جرم دی. اوس د دې لاندې علماء لیکلي دي کو یو انسان خپل بچی ته اسلامی تربیت ورنکي دینی تربیت ورنکي الله په نه پیژني د الله رسول په نه پیژني د الله پر رسول شکم دین نازل شوی دا غنه خبر نکي صرف دنیا ورته دین نه بالکل خبر نه دا هم معنوي طور سره خپل بچي قتل کو معنوي طور سره دا هم د قتل په جرم کې داخل دي. بده قتل کې مونږ ټول ملوث یو. خپل بچو ته اسلامی تربیت نه ورکول صرف دنیا وته خودل دا معنوي قتل دی. اسلامی تربیت ورکول نه د شریعت اهم ترین رکن دی حکم دی او د دین خودلو کې زمون خیر دی. زموستا قدر او احترام وکي زموستا عزت وکي ورنه صرف دنیا کوم متو خودلا اولنې ورڅ کوي په موته وکي په خپل مور او پلار وکي. دریم صورت ولد الزنا هغه انسان چې د زنا په وجه پیدا شوی دی. یو زنانه خطا وشوه او دا غینا حمل ته شو معصوم پیدا شو دک معصوم ته ویل کیږي ولد الزنا د زنا پیداوار د زنا بچي. او دا اوس وی چې قوم ته بزو څنګه سترګې خیم چې دا ما یو جرم کړی دی هغه معصوم قتل کی دک معصوم متعلق په الله تاسو کوي واذا الموءودة سئلت. عربو کې بدای اوس پیر نظام
چې جنې به وکړه پیدا شو نه به ژوندې خخوله. دغه یو وجه به دا وه چې د جنې وجود به په خپل کور کې د شرم باعث ګڼلو چې دا به سبا راغټېږي او دا به چاته واده کېږي او هغه سره به وخت تېروي. دا بس د هغوی د غیرت خلاف غوندې وه. نو جنې به ژوندې خخوله او یا به د خرچې د یری په وجه چې دې ته به موږ رزق څنګه ورکوو، خرچه به څنګه ورکوو، غریبانان به شو، مفلسین به شو، نو قتل به کړل. الله فرمایي واذا الموءودة سئلت، دا کمی ماشومان چې ژوندې په ځمکه کې خښ کړي شوي دي د دې متعلق به د دې قاتلانو نه تپوس کیږي. نو څنګه چې به د هغوی نه تپوس کیږي ولد الزنا ماشوم کو چا قتل کو نو دغه قاتل نه به هم تپوس کیږي. دې کې خو د ماشوم ګناه نشته، مور یې ګناه کړې ده. اور علماء لیکلي څلورم صورت به دې کې دا داخل دی چې یو ښځه د ماشوم باندې حامله شوه، بیماره شوه او 4 میاشتې پوره شوې، دا حمل 4 میاشتې پوره شوې، د هغې نه پس دی دا ماشوم ضایع کړو، اسقاط حمل ورته وایي، ماشوم یې ضایع کړو. دا ماشوم هم گویا چې د مور قتل کړو. دا واذا الموءودة سئلت لاندې داخل دی. الله رب العزت په دې تپوس کوي ځکه 4 میاشتې چې کله د ماشوم پوره شي د مور په غېږه کې نو الله به دې روح واچوي، د جسم کامل شوي، دا انسان مکمل جوړ شوی وي او دا غې نه پس زنانه رو لګي، انجکشن ولګي یا داسې دوی استعمال کې چې هغه ماشوم ضایع شي. نو دا هم د قتل په زمره کې داخل دی چې کله 4 میاشتې پوره شوي وي یا د دې نه زیات وي. دا اوس کامل انسان دی، دا دې مړ کو، الله به تپوس کوي.